چې صحت دی نو جهان شته دی، چې صحت نشته دی نو بیا مطلب دی چې هر یو څیز پیکه پیکه دی. یقینا نو دا خو د صحت لحاظ سره خبره شو. او ډېر ماهران دا خبره هم کوي چې د صحت دی نو دا ژوند دی، چې صحت نه نو دا ژوند نه دی. بیا هغه یو مختلف نور لکه انسان تکالیف نه تیریږي او هغه کوالټي چې کوم څه ته موږ وایو هغه بیا پاتې نشي. نو د صحت عالمي ورځ مانځل د هغې خپل اهمیت دی کوم چې د هر انسان د سترګو نه پټ نه دی. او بیا په صحت کې که مونږ دا وایو چې د ټولو نه اهم زړه دی نو دا به بده نه وي. د هغې وجه دا ده چې د صحت دارومدار د مختلفو د وجود حصو کې د وینې ترسیل سره دی. یعنی د وینې رفتار هلته تلل او وینه کې دننه چې کومه غذا مونږ خورو هغه غذا د وجود مختلفو حصو ته رسولو کار چې کوم دی هغه زړه کوي. ورسره نور څیزونه لکه مطلب چې هیلپ کوي، خو چې کله یو پمپ یعنی کوم چې وینه پمپ کوي ټول وجود کې هغه کمزور وي نو بیا تاسو ته هغې یعنی د ایکسپلینیشن یا د هغې د وضاحت ضرورت نشته دی. یقینا او په ژوند کې چې وینه په بدن کې چې وینه وي نو ژوند به وي، چې وینه نه نو ارسه ختمیږي. او هغه وینه کې دننه غذایتي خوراک او هغه وینه کې چې کوم غذا استعمال شي په وجود کې او د هغې فضلات یا د هغې چې کوم داسې ذرات یا د هغې چې کوم کیمیکل کیمیات داسې وي چې هغه نقصان دی وي نو هغه هم بیسیکلی بنیادی طور باندې د دې وینې په ذریعه باندې هغه ځینو ته رسي چې کوم ځینونه د انسان د وجود نه هغه خارجېږي، که هغه د خولې په شکل کې وي، که هغه د تشو امتیازو په شکل کې وي، که هغه د غټ بولو په شکل کې وي، که هغه د سترګو د اوښکو په شکل کې وي. نو دا ټول د وینې د برکت نه دي چې هغه ځای ته وینه رسي. او د وینې رسولو چې کوم کار دی هغه پیپونه دي، څنګه چې په یو کمیونټي کې یا په یو کلي کې یا په یو خاریه کې مختلفو کورونو ته اوبو رسولو دپاره د ډیګۍ نه ټینکۍ نه پیپونه خواره شوي، دغه شان د انسان په وجود کې رګونه دي هغه د پیپونو کار کوي. او دې پیپونو کې چې کم وینه پمپ کیږي د هغې پمپ کار بیسیکلی زړه کوي. نو د زړه د پاره خصوصي ورځ مانځل د هغې اهمیت هم ستاسو وړاندې راغی. یقینا دا خبره خو بیخي واضحه شوه ډاکټر صاحب. اوس به ړومبې راځو په دې باندې به تفصیلي خبره اترې کوو چې بنیادي طور باندې کله مونږ د زړه د صحت خبره کوو مونږ وړاندې په ریډیو باندې دا خبره وکړه چې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د خوراک چې کوم دی دا د زړه دپاره ړومبې سټپ دی چې په دې کې احتیاط وکړی شي. نو تاسو وختي یو څلور خوراکي اجزا خبره مو وکړه او هم د اگزامپل په طور باندې ویل، نو زه یم چې د هغې ذکر بیا مو کوئ او هغې کې دننه څه دي چې هغه بدن ته فوري نقصان ورکوي یا زړه ته نقصان ورکولی شي. جی ښایسته رحمان صاحب، تاسو ماشاءالله ډېر ښه طریقې سره څیزونه جامع انداز کې وایي. بالکل خوراکونه خو ډېر دي څنګه چې تاسو وویلې، صحیح. هغې کې مطلب سبزیانې دي، میوهجات دي، ځینې څیزونه سالډ دي. سالډ کې چې کوم د ټولو نه اهم څیز دی سټیپل فوډ چې څه ته مونږ وایو هغه د هر علاقې خپل وي. زمونږ میجورټي ټوله دنیا کې اکثر چې کوم د انسان سټیپل فوډ دی یعنی هغه روزمره خوراک چې څه ته وایي هغه زمونږ روټۍ خوراک دی. روټۍ د دغه دی روټۍ چې کوم غذایي اهمیت لري هغه د یو خاص کیمیکل د وجې نه لري. بالکل صحیح ده. او هغه کیمیایي چې کوم کمپاوند دی هغې ته مونږ کاربوهایډریټ وایو. بالکل صحیح ده. که فرض که مونږ لږ نور دې باندې یو لږ مخکې لاړ شو نو د انسان د وجود دپاره د انسان د وجود او د زندګۍ برقرار ساتلو دپاره چې کوم غذایي په مالیکولي یا مایکروسکوپیک لیول باندې مونږ دې ته اوس په پښتو کې څه ویلی او انتهایی زیات ضرور ته که مونږ کوز شو او انتهایی بنیادونو ته مونږ د خوراک کوز شو نو ټولو خوراکونو کې چې کوم بنیادي څیزونه دي هغه درې دي او بیا دې سره چې کوم لکه مدد کولو والا دي نو خو بلا ډېر دي. صحیح. چې کوم درې دي په هغې کې د ټولو نه اهم چې کومه دی هغه کاربوهایډریټ دی. صحیح. کوم ته چې لکه مونږ د خواږه شیزونه وایو. صحیح. ځینې هغه خواږه وي خوله کې پته لګي، ځینې د هغې چې کوم عمل دی هغه داسې دی. دویم پروټین دی، د هغې د وجې نه هغې ته مونږ لحمیات وایو. د هغې د وجې نه د انسان د وجود چې دا کوم ډانچه ده دا ولاړه ده. صحیح. نو او ځینې چې کومه دی فیټس دي، لیپیډس دي، دا غوړ چې څه ته وایي نو د دې خپل اهمیت دی په وجود کې د دې خو یو خاص لیول پورې. صحیح. نو چې کوم خوراکونه په وجه باندې بنیادي طور باندې د زړه
د رګونو یعنی د پیپونو د انسان د وجود د نورو پیپونو او خاص کر هغه رګونه چې کم زړه ته بذات خود وینه سپلای کوي یا ترسیل کوي هغه کې د کاربوهایډریټ رول ډیر زیات دی. صحیح. مونږ وایو چې لکه غوړي مو خورئ دامه کې خدا سي خبره لکه داسې نه ده ټول نه زیات اهمیت پکې د خوږو سيزونه دي یا کاربوهایډریټس دي او دا غي چې کوم بنیادی سيزونه دي کوم کې چې ډیر دي نو هغه فاین آټا مونږ ورته وایو چې سپین وړو یا په عام فهم پښتو کې ورته پین آټا وایي پین وړو بالکل لکه د پین وړو ویرا لور سپین هغه د غنمونو جوړ وي خو هغه لکه ریفاینمنت شوی په ملونه کې او بیا دا غنه بعد چې کوم د جوار وړي دي او بیا ورپسې بیسن والا وړي دي او بیا دغه شانتي میده شو چې کوم د بسکټ جوړیږي یا بازار کې چې دا کوم رسګولې وغیرہ د سيزونه یا کنفیکشنری چې څه مونږ وایو دا ټول سيزونه میده نه جوړیږي بیسیکلی. نو دا ټول سيزونه د دې ټول سيزونو کې چې کوم مشترک کوم فیکټر دی یا کیمیکل دی هغه ته مونږ کاربوهایډریټ وایو. او دلته کې د دې خبره ما وختیم ذکر وکړو چې بنیادی طور باندې مینروي لمن پرې خودل نه دي او مغیل راځي یعنی د خوراکي سيزونه چې کوم دي د بدن لپاره ضروري دي خو چې سیوا شو دا به چرته زی نقصان بکي. ایگزیکټلی بالکل تاسو دا بیا چرته زی دا خو به چرته خو وزي کنه نو د اغه نه بیا په انسان په وجود کې داس یو عمل له هغه دغه کې دا کلیجی کې بیسیکلی کلیجی کې کیږي د چمړې نه لاندې چې کوم وازګه د هغې کې کیږي هغې دا خواږه چې کومه دی بدل کی وازګې ته صحیح وازګه چې څه ته وایو یا فیټ ورته وایو یا کولیسټرول ورته وایو هغې ته بدل کی نو هغه وازګه د وجود مختلفو حصو کې جمع کېدل شروع شي هغه استعمالیږي نه وجود دا سټور کوي چې که فرض کا مستقبل کې داسې یو سخت کار په دې وجود راشي یا فاقه راشي یا په معاشره کې چې کومه دی د غذایي سیزونو کمی راغی او اوس قحط راغی یا یو انسان دی هغه په یو سخت مشکل مهم باندې وته خوراک نشته نو وجود خپل سنه سزا کې دا ځان له سټور کړي. صحیح. نو یو قسم له فایده شته خو نن سبا زمانه کې لکه داسې دي چې هر سړي سره ګاډ مشتره مطلب کنوینس اویلیبل دی نور چې کوم اسانی ده د زندګۍ د هغې د وجې نه اوس دا چې کله د عمر څومره تیریږي او هغه په ټایم باندې چې کوم سيزونه سټور شوي دي هغه استعمال نشي نو هغه بیا نقصان کوي. بل دا دی چې ذخیره په دومره ځای کې کېدی شي څومره چې د هغې کیپیسټي ده کیپیسټي ته موږ پښتو کې وایو چې د هغې چې څومره لکه یو کوټه ده یو بوسو د پاره جوړه ده یو بوره او سړی پکې سلور بوره ورګي بس تاسو صحیح خبرو کوټه برا پرو بس تاسو ډیره مناسب خبرو کړی جی بالکل. خجی او ډاکټر صاحب دا لکه دا خبره خو به زمونږ جاری وي ورسره دا خبره هم کو تاسو وختي ذکر وکړو چې د زړه صرف یو بیماری نه چې موږ خدا پیژنو چې والونه بند شو. جی نو مطلب دا دی چې د زړه سره تړلې بیماریانې څومره دي او کمی دي. ډیر ښکلې تپوس تاسو وکړو خیر رحمان موږ له کلینیک ته چې مریضان راځي کنه هغوی ته بیماری وایي او د هغوی په خوله باندې د بلې بیمارۍ نومي نو موږ یو منټ دوه اخلو چې لومړنۍ د هغې لکه ذهن سازي وکړو چې اصل کې تاسو ته بیماري ده څه صحیح د زړه چې کوم بیماریانې خو ډېرې دي خو غټ توګه باندې که فرض که موږ د دې کوم ته چې موږ کلاسیفیکیشن وایو یا هغه مختلف درجو کې موږ تقسیمو نو هغه دا دی چې بالکل د ټول نه زیات چې مشهور دي هغه والونو بیماري نه ده هغه د زړه د رګونو بیماري ده رګونه بندېږي چې د زړه ته چې کوم رګونه وینه سپلای کوي هغه وینه هغه رګونه چې بند شي نو د زړه دوره کېږي. بالکل صحیح ده. نو د زړه د رګونو بیماري بیله ده صحیح د والونو بیماري بیله ده صحیح او رګ او وال جی دا چې کوم دی رګ څه ته لګېدلې دی بنیادي طور او وال ته څه ته وایي ډېره ښکلې تپوس تاسو خیر رحمان صاحب زمونږ د عوامو د پوهې دپاره رګ خو داسې دی چې لکه د زړه مثال داسې دی لکه یوه کوټه لکه د کوټې چې کومه دی دیوالونه دي مخامخ دیوال شاته دیوال سیډونو والا دیوال چت او لاندې فرش بالکل صحیح دا ټول زړه شو دا غوښه صحیح دی یو کوټه جوړه کړه جی بیا دې کوټه کې دننه پارټیشنز دي جی لکه مطلب مونږ چې څنګه بعض اوقات زمونږ کلو کې کوټې وي جی او مشر زوی واده وکړو نو هغه د مور او پلار والا کوټه چې کومه ده په هغې کې منځ کې یو بل دیوالګۍ جوړ کړي صحیح نو دغه شانتي د کوټه کې د زړه په دې کوټه کې دننه څلور وړې خانې دي صحیح ټیک شو جی هغه څلور خانې چې کومه دي مختلفو دیوالونو باندې یو بل نه جدا شوي دي صحیح خو ولې وینه په دې ټولو څلورو واړو خانو کې ګرځي را ګرځي بالکل صحیح دی. نو دې څنګه چې
دغه کوټه چې مخکې د مور او پلار وه او بیا به کې مشر زوی واده وکړو منځ کې به کې پارټیشن وکړو نو بیا هم د تعلق ساتلو دپاره به کې دروازه ولګوي دغه شانې دروازې د دې زړه په دې خانو کې هم لګېدلي دغه دروازو ته والونه وایي. بالکل صحیح ده. او دا د زړه د نورو برخو سره کنیکټ دي کنیکټ په دغه وال په ذریعه په دغه والونو د زړه د یو غټ کوټه ده دې کې دننه 4 وړې کوټې دي. صحیح. دا 4 کوټې چې کوم دي یو بل سره د دروازو په ذریعه کنیکټ دي او دغه دروازو ته موږ والونه وایو. او دا غټ زړم د دروازې په ذریعه بدن سره کنیکټ دی کنه. بالکل هغه ته شارک موږ وایو. صحیح. دا ټول اهم لوی رګ دی. هغه کې دا ټول وینه. سوال مې ذهن کې راځي چې هم بندې دی شي نو د هغې په خوله باندې چې کوم یو وال لګېدلی دی دروازه هغه اکثر بندېږي بلکې مونږ دغه مین وال دی مونږ مخکې رفت ناسته ده مونږ واحد سره خبرې کوو خیر یا به سرویسز باندې خبره کوي خو مونږ واحد لکه د هغې د هغې وال یا د هغې دروازې بیماري به اوسه پورې بغیر د اپریشن نه ناممکنه وه چې هغه وال به بند شو ټول وجود ته به وینه رسېدل بند شو. اوس مونږ هغه بغیر اپریشن ټاوي په ذریعه باندې کوو کنه لکه بالکل لاړ شو بغیر اپریشن نه هغه دروازه کولو کو بیا وینه ټول وجود. دا تاسو ډېره ښایسته او اهمه خبره وکړه خو زه دا وایم چې په دې مرحله مونږ هم دلته پاتې چې خلک ول پوهېږو بیا د علاج متعلق ستاسو ډېره لویه کامیابي ده دغه مطلب به سلیبریټ کوو او خلک به پرې پوهېږو. بالکل ستاسو خبره صحیح ده. ما سې یو جمپ وکړو چې رفت نه ډېره ښه خبره مو وکړه لکه مطلب چې خلکو ته واضح هم شو چې اوس ګورې د هغې علاج هم شته. اوس خو خلک هم ریسرچ کوي پوهېږي خو چې کوم زمونږ بیبیګانې دي مشرانې ښځې دي یا هغه والدین دي چې کوم په زیات عمر کې دي اکثر اوقات هغوی ته یوټیوب او دا څیزونه خو اویلیبل دي نه نو اوس هغوی ته دا په اسانۍ سره پته لګي چې د زړه مین والونه بیا په خپلو کې دننه والونه او د زړه رګونه او بل دریم پکې تاسو څه څیز یادولی دریم ډېر ښه ده چې د زړه دا غوښه چې کومه ده که نه دا په خپله د دې خپلې بیماریانې دي. ښه جي. دا چې کوم دیوال دی د دې دیوال یو بیماری خدا شوه چې د رګونه بند شو نو دې ته تکلیف ورسېدم. ټیک شو. دې کار پرېښود دا لکه دا دیوال خو ولاړ دی د کمرې خو د زړه دا دیوال چې کومه دی په یو منټ کې 80 ځله داسې کېږي. صحیح شو. یو بل ته دړکن چې موږ څه ته وایو که نه د دې خپلې بیماریانې دي. صحیح. بیا د دې زړه نه ګیر چاپېره یو جلی ته وي. صحیح. هغه جلی کې دننه د زړه دړکن چې کومه دی الله پاک راستور کړی دی نو د هغې خپلې بیماریانې دي. د ټولو نه زیاتې بیماری دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په دې کې کمې یو دي د رګونو د زړه د رګونو بیماري ډېره زیاته او د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه تاسو ته مه ووایي چې 3-4 غټې وجې دي او په هغه غټو وجو کې د ټولو نه غټه وجه زموږ خوراک صحیح استعمال نه دی. بالکل صحیح. او نورې 200 وجوهات نورې 2 وجوهات څنګه چې تاسو ته ما وړاندې عرض وکړو چې یو خو سټرس دی دباو ذهني سوچ فکر ټینشن. صحیح. د هغې ټینشن د وجې نه د انسان په وجود کې چې کوم هارمونز ورته موږ وایو کوم هارمونز یوزي په هغې کې یو هارمون داسې دی چې هغه همغه کار کوي کوم چې موږ دا روټه دا کاربوهایډریټس لکه موږ وایو هغه ځي هغه ظالم ځي او چې کوم ځای کې ورته وازګه میلاویږي هغه راکني. صحیح. راکني او د وینې ته ورغه کې چې بس چلو کې زه خو نور نه پوهېږم خو وجود کې سټرس روان دی آرمي راوباسي. صحیح. او هغه وازګه بیا ځي او دی کې دغه کېږي دا یو فیکټر دی. صحیح. بیا به کې یو بل هارمون دی هارمون اوس زموږ د اورېدونکو دپاره بس دا ووایم چې دا یو اوبه ده یو اوبه ده مختلف قسمه اوبه په وجود کې مختلف څیزونو دپاره الله پاک ځای په ځای باندې ایښي دي پوکاڼو په شکل کې یا د شاپرو د ګوتو په شکل کې هغه چې کله ضرورت شي نو هغې نه یو داره روزي. صحیح. عام طور باندې نه خو یو خاص حالاتو کې هغه دارې روزي. دا یو څو دارې دي چې کله انسان سټرس کې وي غمونو کې وي دردونو کې وي پریشانیانو کې وي دا یو 3-4 دارې دي وینه کې شامل شي او د هغوی چې کومه دی بیا د داسې کار کوي څنګه چې انسان دوی وخوري او هغه دوی وینه کې شامل شي او هغه خپل کار کوي. بالکل صحیح شو دي. اوس دلته کې یو بل اهم سوال جوړېږي خو زه لا کوم نه ځکه چې د درېیمې وجې ته م لاړ شو. بالکل درېیمه وجه چې کوم دی هغه داسې دی چې اوس دواړه اوس باندې چې کامنسټ کم یو ده ما ته دی کې لږ دغه دی تردد دی موروثیم کېدی شي چې د مور او پلار نه ماشومانو ته ورسي او بیا د هغې راتلونکي نسلونو کې رواني. بالکل موروثیم کېدی شي کزنز او موروثیم کېدی او بل چې کومه دی زمونږ د سیګرټ چې کوم زمونږ خلک سکي دا خو به ډایرکټ ځان ته لکه چاړه په باندې ځان والي. بالکل د دې سموکینګ چې کومه دی کې یو څیز وي ټوبیکو. صحیح. ټوبیکو سموکینګ هغه مونږ خو ما بروز هم یو مریض ته ویلې ما دا خو مونږ د شونډو په منځ کې کیدو په خوله باندې لوګي راکاږو او هغه لوګي د پوزې
او د هوا د نالۍ په ذریعه باندې پړو ته لاړ شي. جی خو حیران به تاسو دا شئ چې د سکن کینسر نه واخله، سکن کینسر، لنګ کینسر، د زړونو د رګونو بیماری څنګه چې ما عرض وکړو تر د مثانې د کینسر پورې کوي. نو تیر ورځ ما په ورکشاپ کې دا خبره کوله چې لکه زه سخت نفرت کوم هغه خلکو نه څوک چې په پبلک پلیس باندې سیګریټس کې او په دې باندې همیشه په ټي وي او په ریډیو کا اخبار او کا رسالې او کا چرته کې په سټیج باندې موقع ملو شنو د دې خلاف زه سخت ایکشن اخلم او زه خدای مې چې دا پوری گرفتارولم پکار دي. جی بالکل. ولکه اوس خلک به بیا دا وی چې یاره دا خو دومره غټ لوی جرم نه دا خو لوی جرم دی. جرم په دې ډاکټر ما ته دا وی چې دا کینسر څومره کینسر دغه دی اجزا دي یا څومره کینسر کیږي بدن کې د دې ټول وجوه چې کم دي دا کې دی شي. دا ویری پاسبل دی. دا لکه مطلب میجر ریسرچ دا خبره خو یا سړی په تماچه وشتلو یا ورته سیګریټ لوګي ورکول بل دا خبره ده چې خیر لکه دا عمل ټیک نه دی. لکه زمونږ خو د دې ایکشن دا چې کوم عمل دی د دې خلاف مونږ یو کنه چې سیګریټ سکل خنه دی نور خو هغه انسان دی چې پرې دی نو مغه انسان دی خې انسان دی دا خلاف دا انسان خلاف مونږ نه یو کنه. بالکل جی بالکل مونږ نه دا خلاف خبرې کوو. ټول مریضان چې مونږ لراشي مونږ د زړه نه ګران دي. مونږ ور سره مطلب چې اٹیچ شو کنیکټ شو دا غي وجه دی چې هغه مونږ د غسیز نه دا سره مدد کو چې دا غو مسلې نه روزي او خوشنو به خو خپل انسان دی. دلته کې صرف دا خبره کومه چې دې خو صرف ځان له نقصان نه ورکړي نو مغه طرف ته پبلک پلیس باندې او مغه طرف زما چې دا اوس موضوع بل طرف ته لاړ. بالکل دا یو پوینټ پکې راغی خو چون کې دا پبلک ډسکشن دی او ټول زمونږ اوریدونکو موري زمونږ عوام د یو پوینټ دا دی چې تحقیق دا خبره شو کړي دا د تحقیق نه دا خبره ثابته ده چې یو کس دی او هغه سیګریټ سي جی او یو کس ته هغه سیګریټ نس کې خو هغه باندې لګي ورزي صحیح دوه ته نقصان یو شان دي کی. بالکل صحیح بالکل صحیح ده. دغه زما سو چې مواخلی ورسره اوس که فرض که زه سیګریټس کوم او رفت وی چې ته خو واسم لګي نو ما سره غر کې ځان سره ایگزیکټلی. نو زم دا خبره کوم تاسو وګورئ چې چینیم څومره اچوي ځکه چې ضروری د بیا زم نشم سکلې چې درسو ملمنې اغستی او ریدونکو تاسو وخت دومره پمنډ روان دي چې خه ډسکشن کیږي کنه خه مذاکره را جوړه دا یقینا چې په دې حواله باندې به ګڼ شمیر زمونږ چې کم اوریدونکو دي نو اغي به مو استفاده ته نه کوي لګي نه خپنهغه او دا زمونږ خوشبختیم ده. مونږ د پېښور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي ډیر زیات مشکور یو چې په دومره اهم ورځ باندې د خپل اویلیبিলিټي را کړی ده. بل دا دی چې خد کلاس لکه مطلب دا دی د ټولو نه اوچت ډاکټر چې کم اکثر مشران ورته وي نو هغه نن مونږ سره په پروګرام کې موجود دی. تاسو ته خپل دغه چې کم ایکسپرټیز دي کم مهارتونه دي دغه په بنیاد باندې خبر هم کوي. نو باید چې تاسو مونږ سره کم اوریدونکو شریکیږي دا وخت د ټلیفون په لیکا یا په فیسبوک باندې کم کتونکو مونږ ګوري او اوري نو تاسو هم ډیر مشکور یم. خو چې کوم ملګری کمنټس کول غواړي نو یقینا چې خامخا خپل کمنټ هم پدې کې شریکي. بل دا دی چې تاسو یو کلیک یا یو شیر سره کدا پودکاسټ نور ملګرو ته رسي نو یقینا چې ډیر داسې مشران به وي چې هغه کدا وخت زیا په داسې فزول غونډې ویډیو باندې کې نو د دې سره به هغه زیات پوي بشي. بل دا دی چې څنګه ډاکټر صاحب خبرو کوي چې انسانانو نه نفرت نه بلکې د انسانانو غلیظ کارونو نه نفرت پکاري او د انسان کردار دغه پہچان وي. په دې وجه باندې مونږ کنن د دې سیګریټ د استعمالونکو خلاف څه خبره کوو نو په دې بنیاد باندې که زمونږ اوریدونکو کې وي نو چې د دې لعنت نه خپل ځان محفوظ کی او د دې په ذریعہ باندې نور انسانان هم چې کم دي ته محفوظ پاتې شي. بهرحال زمونږ خبره اترې ډاکټر صاحب سره روانې دي او اهمه خبره پکې دا شو چې د زړه د بندېدو یا د دې د مرزونو څو قسمونه دي. پای کې د زړه رګونه دي، د زړه والونه دي، د زړه جالۍ ده او د زړه غوښه ده. دغه څلور قسم له بیماری انسانانو ته لګي او په دې لګېدو کې بنیادی وجوهات چې کم د ټول نغټه بیماری دا وخت په خیبر پښتونخوا کې چونکې دی ته د روزانه په بنیاد باندې مریضان راځي نو لویه مسله د والونو نه بلکې د رګونو ده او د رګونو مسله پیدا کیږي د خوراک په وجه باندې. دغه شانتي د سیګریټو دی خبرو کې چې د نیغ په نیغه نقصان دی او درېمه اهمه وجه د مور پلار د عموم کې دي چې دا انسان ته منتقل شي. خو دغه منتقلی شي کم دی دا او د ورسره د سټرس خبره وکړه. او ډاکټر صاحب ما بدلته کې تاسو نه دا تاسو کولو چې بنیادی طور باندې ځکه اکثر اوقات خپل مور بیبي ته عموم ما چې سټرس یا دباو ماخله یا سوچونه ډیر مکوه نو د دې نه آیا انسان لکه مطلب دا چې محفوظ پاتې کېدی شي په دې دور او معاشره کې تاسو چې څنګه دا نن خبرم د کنس هیستوري سګنیفیشنس نو په دې باندې چې کله خبره کوو مونږ چې د تاریخ تناظر ګورو د کور حالات ګورو ګرانیم دا سل مسلیم دي په دې حواله باندې سجیشن لکه ځکه چې دا تاسو ورتلې نشي ونه سره د میډیسن شته میډیسن خو عمومي کنه سټرس نه بچ کېدو. د دې ډېر خولي ټاپک تاسو چې خیس رحمان صاحب ماشاءالله د کی سټرس چې کوم دی چې کوم عمل له نو زبر ساينسي پوینټ اف ویو سره وایم
چې د دې په بیهایند کې ساينس څه کوي. د ساينس مطلب دا دی چې د انسان په وجود کې کومې تبدیلیان راځي هغه د هغې لیول کم دی او په کوم لیول باندې مونږ دا سټرس په خپل عقل سره په خپل شعور سره یا په خپل ارادي قوت سره کمولی شو. نو د یو خدای چې لکه یو سیز وي هغه خو یو سټرس وي، انفرادي ژوند کې وي، اجتماعي ژوند کې وي، معاشرتي ژوند کې وي، ورک پلیس کې وي، کوم ځای کې چې مونږ کار کوو کنه سټرس وي. خو د دې لکه د ختمولو یو څو طریقې دي. ټیک شو، هغه طریقې که زه فرض کا دغه تر اعظم سټپ وایز او د اوریدونکو د اسانه د پاره نو زه به د انسان وجود چې څنګه د بر سره دی، بیا ورپسې سینه ده، بیا لاندې خېټه ده، بیا خپې دي، دغه شان دی. نو دې ترتیب سره به ووایو. نو که زه یم چې د سر نه چې کومه دی د علاج شروع کېږي نو هغه دا دی چې د خپل سوچ فکر سره داسې کېدی نه شي. مونږ مسلمانان یو الحمدلله او زمونږ په دې خبره باندې یقین دی چې الله پاک یو مسله بغیر د هغې د حل نه ده پیدا کړی. او کم انسان لا چې کم غمونه دي، دردونه دي یا تکلیفونه دي، هغه یو د دې زندګۍ یو فلسفي طرف ته ولاړ شو. یقینا او په دې حواله کې وګورو چې دا وخت مونږ ظاهره خبره ده چې د نورو مذهبونو خلک به موري، نو د هغې د مذهب کې د نن هم دغه حکم دی چې الله پاک یا د هغې چې کم رب دی نو هغې چې هغې پیدا کړي دي او مسلې پیدا کړي د هغې حل یې ورته د هغې حل بالکل د دې خبرې ماته دغه خو کېدی شي که دا خبره وي نو اټس ریلی انټرسټینګ که نه، دا ډېره دلچسپ خبره ده که داسې وي. نو له ټول نه غټ څیز چې کوم دی مونږ ته قرآن کې الله پاک وایي چې تاسو سوچ وکړئ، تاسو فکر وکړئ. چې کله فکر انسان وکړي لږ شانتې اوس زه چې راتلم رفت سره ما دا گاډي کې خبره وکړم 15 منټه انسان لږ سوچ وکړي نو تقریبا 90% د سټرس چې کوم وجې دي هغه انسان خود ساخته دي. د انفرادي زندګۍ خبره کوو. انفرادي زندګۍ کې تقریبا 90% خبرې د انسان په خپل سوچ فکر عقل سره لږ شانت انسان ځان سره کینی لږ سوچو کې ریالستیک چې څه ته مونږ په انګریزي کې وایي، په پښتو کې به مونږ دا وایو چې لکه کم سیزونه چې په مخه دي او په سترګو لیدل کې دي یا دغه نو مونږ هغه حل کولی شو. د دې لکه اوس ما مونږ چې راتلو یو آسان مثال که نه، مثال دا دی چې اوس که فرض کا ما سره زما وس دی که نه چې یاره زه موټر سایکل اغوستی شم، په موټر سایکل سره زه کنوینس کولی شم په معاشره کې خپل لایف تیروم یا دغه دی. زما یو بل ملګری دی یا مې له تره زوی دی یا مې مطلب چې ګاونډي دی هغه سره هونډا کار دی یا ټویوټا ده یا مطلب چې ښه کنوینس دی که نه، او زه اوس په دې سټرس کې نښتی یم چې دا شي زه اخلم او چې زما کوم لکه مینز دي یا زما چې کوم وسایل دي هغه ماله د اجازت نه راکوي چې دا واخلم، یعنی ریالایز کوم نه ریالایز ځان نو دا اوس ما ځان له سټرس په خپله جوړ کړ. یقینا بل دا دی چې په دې حواله باندې زه دا خبرو کوم مخکې به ما ته ګڼ شمېر اورېدونکو دا کالز اوس هم راځي هغې لکه مطلب دا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یا د احساس پروګرام څو پیسو دپاره بار بار به کالز کولو ډېر خلک داسې وي چې هغې بیخي مایوسۍ سره ښکار شي. نو زه اکثر هغې ته دا وایم چې تاسو سره کمې وسیلې شته دا ښکلې دي، یعنې اکثر اوقات به ډېر زمونږ چې کم فینز وي اورېدونکي وي خوښوي مونږ نو هغې دا سوچ کوي چې ګنې خسر رحمان سره به ډېر ښه لوی گاډی به وي ورسره، حالانکه خسر رحمان به یو ساده ژوند تېروي، یو ساده موټر سایکل دی او هغه هم چې کم دی هر وخت یې هغه رفت راته چې دا لمبه وه خو مطلب چې خو ګوره اوس که زه تاسو ته خسر رحمان صاحب یو خبره وکړم که نه د لکه اوس زمونږ خو داسې ټریننګ کېږي که نه رفت سره چې راتلم په لاره باندې ما 14 کاله مونږ ټریننګ کې صرف تېر کړل، ټریننګ کې لکه بیا د هغې نه بعد یو څو کاله جاب مونږ وکړو بیا رالو که نه. نو دې ټریننګ کې مونږ مختلف ځایونه مونږ تېرېږو، سایکیټري کې هم زمونږ روټیشن وي چې کوم لکه سټرس مینجمنټ وي هغې کې هم زمونږ روټیشن وي. نو دې کې لکه همدا خبره مونږ کوله چې دې کې که فرض که تاسو دا خبره وکړله نو دغه څیز د دغه سوچ الټرنیټیو چې تاسو په لایف کې راوسته دی تاسو خپل کار کې شوق سره کار کوئ، دغه څیز تاسو دومره یعنی د ستاسو چې کوم 24 غنټې زندګي ده په دغه 24 غنټې زندګۍ کې یو یا 2 غنټه به تاسو خپل کنوینس استعمالوئ. نو د 2 غنټو کنوینس دپاره 22 غنټې ستاسو خرابېږي. هسې ده که نه؟ ډېر ښکلی مثال ده. داسې ده که نه؟ خو دې 22 غنټې کې چې ستاسو کوم سوچ خپل کار دپاره استعمالیږي یو پروډکټیو چې مونږ پښتو کې ورته مونږ چېرې لکه یو داسې کار چې دا کارآمد یا مطلب داسې یو انسان کار کوي چې په هغې باندې هغه ځان هم ساتلی شي، ځان لم فایده ورکوي او نورو لم فایده ورکوي. نو ما په خیال چې ډیلی بیسس باندې به تاسو ته یو صحتمند سوچ والا خوراک ملاویږي، سوچ والا. نو دا یو شی انفرادي زندګۍ کې سټرس مینجمنټ چې کومه دی هغه دا چې انسان لکه خپل وسایلو ته وګوري او د هغې مطابق چې کومه دی ځي. پښتو کې یو متل دی چې د خپل څادر سره خپې غځوي که نه، دې سره دې کې د انسان عزت دی ځي،
دې کې ما ته نه ښکاري چې دې کې څه ډس آنر دی که نه. دغه شانتي بیا د واده خاده سلسله کې رو بوس مخکې ځو که نه. د واده خاده سلسله کې زمونږ چې کم خلک دي هغه ایډجسټمنټ ته ګوري چې لکه آی شوډ مطلب هغې کې هم خپل ځان ته کتل پکار دي، د هغې مطابق واده خادي کول پکار دي. ټیک شو. او د هغې چې کوم اخراجات دي هغه هم هغه شانتي شي. اصل کې پښتنو خو پیغور نم ډېر سخت یری که نه، دا مسله وایم که نه چې مونږ پښتانه مخکې یو او انسانان او مسلمانان وروسته یو. بل اهمه خبره دا چې وختي مونږ کومه تذکره وکړه نو ما په دې وجه باندې د نورو مذهبونو ذکر وکړو چې دا پروګرام صرف مسلمانانو دپاره نه دی، بلکې که سکھ دی، که هندو دی، که عیسائی دی، مونږ چونکې د مذهبي هماهنګۍ مذاکرې هم را جوړو نو په دې وجه باندې تاسو چې ویل چې دا خبره ډېره دلچسپه ده نو د هغې چې کوم مذهبي رهنماګان دي دا بله خبره ده چې ډېر مسلمانان هم داسې دي چې هغې مطلب دا چې په وخت باندې لمونځ نه کوي یا د دیني یا ایگزیکټلی نو هغې چې کوم علما دي یا د هغې چې کوم مشران دي مطلب دا د سکالرز دي مذهبي نو هغې هم په دې حواله باندې دغه خبره کوي چې مونږه بنیادی طور باندې دین هم دغه وایي چې لکه مطلب کوم رب ستاسو جوړ دی نو هغه ستاسو د مسلو حل هم لټي او دغه شانتې هغې هم د ایکسرسایز او د ښه خوراک او د ارګینک خوراک ذکر کوي. خو د هغې باوجود که مونږ وګورو نو په دې سیمه کې چې دا کوم فاسټ فوډ دی یا داسې خوراکونه دي ورو را روان شوی دی. لکه زه دا وینم کلچر ورو جوړېږي او دا ښه خبره نه ده. لکه فاسټ فوډ کې څه شی دی ریفاینډ ګوره برګر ته تاسو وګورئ که نه برګر انتهایی ریفاینډ کاربوهایډریټ دی. یو برګر تاسو کنزیوم کو تاسو یقین وکړئ چې د دې نه کم توانایي وجود ته حاصلېږي د برګر نه. د دې برګر چې کم 2 سلایسز که نه، یو سلایس بر یو لاندې، دغه یو سلایس 8 میسه کې که نه دغه 8 میسه باندې 24 غنټې انسان یو هیلتي ستاسو غوندې ماشاءالله یو کس 8 میسه باندې 24 اور تیرولی 24 غنټې پکې جون دا غیر دومره پاور جنریټ کیږي، دومره انرژي په وجود کې سوچو کا چې اتمه یې سکنه نو وې سه بر شوي او ته یې لاندې شوي دا چې کوم سلایس یادوم نو دا سرپلس دی وجود ته. صحیح. نو دا څومره نقصان کوي دینوس خلک په د دینوس خلک اوس برورو خبرېږي دا چې څومره هم مغربي یا مغربي خو نه لکه لیټ سه فاسټ فوډ چې کوم دی که نه د فاسټ فوډ چې څومره نقصانات به هر ملکونو کې وشو او لګیا دي کېږي هغه اوس مونږ ته هم داسې څومره زمونږ خپل مسایل لږ وي چې لکه دا پکې راغله که نه خدای خیر فوډ طرف ته خبره لاړه انډیویژول دغه خبرې بیا لکه فرض که معاشرتي لیول باندې ځینې اوس لکه یو ایونټ لکه ګراني تاسو ویله که نه نو د ګرانۍ چې کومه دی لکه زما وس کې نه دی که فرض که یو څیز ګران دی هغه زما وس کې نه دی ټیک شو که نه یا د هغې چې کوم کنټرول کول دي د هغې دپاره خپل ارباب اختیار وي مطلب ګورنمنټ وي یا دغه وي بیا موږ داسې خلک سپورټ کو چې کوم موږ سره مینز دی چې په هغې کې لکه خپله ذمهواري صحیح طریقې سره نباو کو. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب اوس بل ته کې انتظامي امورو طرف ته راځم تاسو چې کومه خبره وکړه که نه بنیادي طور رفت طرف تاسو طرف ته به راځم خو لکه دې وخت کې دا چې کوم 4 وړاندې بیمارۍ دي به ساده او یا نه کې به جواب راکوي تاسو چې دا 4 کم د زړه بیمارۍ دا ټول سرویسز په دغه ستاسو پېښور انسټیټیوټ اف الحمدلله بالکل دا ټول سرویسز زموږ په هسپتال کې شته او بهترین انداز کې دې ټایم کې په دنیا کې مونږ که دا ووایو نو دا به لکه مبالغه به نه چې د دنیا هر یو ځای کې چې د دې زړه د دې 4 غټو ځایونو کې چې کومې بیماریانو علاج کیږي دلته کیږي نو دا مبالغه نه وي. بالکل صحیح ده. رفت دا راته وایي چې کوم خلک راځي که نه هسپتال ته مونږ وړاندې په دې باندې پروګرام کړی نو هسپتال په کم ځای کې دی بنیادي طور او دا چې کوم فیسونه دي نو هغه ډېر دي که لږ دي څومره خرچه سړی ځان سره وړي چې کله راځي؟ صحیح. ډېره مننه خسته رحمان صاحب ظهور صاحب خو ټیک ټاک تاسو ته انفارمیشن درم کو پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي ریلیټډ مخکې هم خلکو ډېر کالز کول چې دا کم ځای دی او چېرته دی نو هغه چونکې هسپتال په هغه ورځو کې نوې افتتاح شوی وه پرانسته شوی و په هغه ورځو کې اوس دا هسپتال تقریبا 2 کاله پوره کېدو والا دي. دا هسپتال په حیات آباد فیز 5 کې دی کوم چې زموږ د نیب دفتر دی د احتساب والا هغه خطرناک ځای کې دی نیشنل اکاؤنټیبلټي بیورو چې کوم دا نیب اکثر موږ کتلی چې نیب ته څوک راولي زړه هارټ اټیک وشي نو لږ نږدې ورته موږ جوړ کړی دی نیب دفتر سره دی فیز 5 کې اور اوس خو مخکې خو بچا دون هغه نه خو اوس خو چې ټیکسي والے او کرکشي والے چې چاته چې د زړونو هسپتال نو هلته یې ورسوي. پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي چونکې ګورنمنټ هاسپټل دی خو چونکې هر هسپتال کې یو طریقه یو سسټمي هر څه فری هم نشي کېدی یو ځای کې ځکه چې عوام چې سبا انویسټ کوي نو لږ به ورته څه ملاویږي
د انویسټمنٹ خبره ده نو عوام د ټیکس په مد کې انویسټ کوي او سرکار د هغې په مد کې د صحت کارت په شکل کې ورکوي. پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي چې کوم دی هغه دا وخت تھرو آؤٹ په صحت کارت باندې علاج ورکوي لګیا دی ځکه چې څنګه تاسو د زړه د مرض په اړه خبرې وکړي د زړه د مرض علاج دومره اسان او ارزان نه دی. هغه کته د پاکستان څخه چې د دنیا هر ځای ته لاړ شي د زړه د مرض علاج ډېر ګران کار دی. یعنی مطلب تاسو دا وایي چې دی وخت په ترجیحي بنیادونو باندې چونکې پیسې ډېرې دي نو صحت کارت خلکو ته افر کوي. یس بالکل. نو پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي ته چې کله یو مریض راځي نو 50 روپے باندې د پیډي پرچی ده نه علاوه ای سی جی ده 200-300 روپے دی بیا ایکو ده 1000-1200 روپے دا غي دي نه علاوه ټیسټونه دي د ډیفرنٹ ټیسټونو ډیفرنٹ پیسې دي. خو مطلب د پرایویټ هسپتالونو لا یا کوم وایي چې د های فای هسپتال نه ښه علاج په کمو پیسو کې په پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې کیږي. او چې څنګه سر وې نو پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي ته الحمدلله اوس یو دا اعزاز هم حاصل شو چې هغه آیسو سرټیفاید دی. مطلب دا چې د انټرنیشنل سټانډرډ کم علاج معالجې سہولتونه ورګي کم هسپتالونه پاغې کې دا شامل شو. دا واحد ځانګړی سرکاري هسپتال چې آیسو سرټیفاید هم دی اور امید ان شاء الله چې په فیوچر کې به هم د انټرنیشنل سټانډرډ هغه بوزو. ظهور صاحب څنګه ویل تاسو ته چې دې کې به مبالغه نه چې کم په بهر ملکونو کې کم علاج کیږي یا کم خلک چې وایي چې اکثر زمونږ شاید المیره دا حالانکه دا نه پکار خو په نورو ډاکټرانو موږ یقین کوو موږ په خپلو ډاکټرانو باندې یقین نه کوو. خو په پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې چې څومره هم کنسلټنټ دي د ظهور صاحب سره دا ټول هغه دي چې د دې سیمې وو د دې سیمې نه تلي وو بهر تعلیمونه وکړه بهر د هسپتالونو کې نوکرۍ وکړي او واپس د صوبې د خلکو د علاج دپاره دلته واپس راغلي دي او په پی آی سی کې چې دی هغوی کار کوي لګیا دي. نو دا واحد داسې هسپتال دی چې د انټرنیشنل سټانډرډ او د علاج معالجې سہولتونه د زړه د علاج معالجې د یو چھت نه لاندې په یو ټایم گنجائش څومره دی څومره مریضان مطلب دا دی چې او پی ډي کې دي شو څومره واډونه دي چې پای کې داخلي دي شي. د هسپتال همیشه چې کوم اسټیمیټ لګول کېږي هغه د هغې د بیډز باندې لګول کېږي. او پی ډي کې خو ته ډېر هینډل کولی شي. دا وخت پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي چې کوم او پی ډي ده نو 400 نه 500 پورې روزانه ده. ٹھیک شو. دې نه علاوه زموږ د اډمیشن شو بیا چې دا په صوبه کې دې نه مخکې د زړه هسپتال نو په صوبه د په دې هسپتال باندې ډېر زیات رش هم دی خو موږ ټایم ټو ټایم لګیا یو مینج کوو او امید دی چې انشاءالله په فیوچر کې به دا ایکسټینډ هم کوو د هسپتال. دا وخت موږ سره چې ټوټل څومره مریضان موږ یو ټایم باندې اډمټ کولی شو انجیوګرافي انجیوپلاسټي او بیا ماشومان به موږ خبرې کوو چې دا د صوبې د واحد ماشومانو هسپتال هم دی چې چاته د زړونو مرض نو تقریبا 300 نه زیات مریضان مونږ دی کې دا وخت ساتل شو 300 پورې مریضان داسې دي چې هغه مونږ اډمټ کولې شو. یعنی دی کې د ماشومان هم د زړه علاج کیږي. بالکل. او د ماشومان سره چې مونږ وایو چې زموږ کوم ګاونډي هیواد دی افغانستان د افغانستان مونږ په سونو مریضان دا وخت تر اوسه پورې په یو نیم کال تلسو میاشتو کې مونږ یې د علاج معالجې سہولتونه ورکړي دي چې پای کې زنانه نارینه او ماشومان ټول دي. خو د ماشومانو ذکر پکې رالو نو چونکې د زړه مرض موږ اکثر وایو چې غټو ته کېږي خو داسې نه ده. د ماشومانو ته دا مرض د غټو نه زیات دی او د یو اندازې مطابق دا ویل کېږي چې په پاکستان کې هر کال 80 نه تر 80,000 پورې ماشومان د زړه د نقصونو سره پیدا کېږي. او هغه شاید هم دغه ریزن دی چې څنګه سر تاسو ته وایي چې موروثي کېدی شي خپلو کې ودونه د تره بچي یا بچي بیا هغه بچي بیا مطلب په یو لړۍ روانېږي نه نو دا شی نه دي چې د څه د وجې دا دي. نو پی آی سی کې دا وخت چې دی په تاسو د او پی ډي ذکر وکړو نو په او پی ډي کې مونږ په یو نیم کال کې تقریبا 3 میاشتو کې مونږ 90,000 نه زیات پیشنټس کتلی دي. 90,000 چې کوم ډېر غټ تعداد دی او د 2,000 نه زیات وویل شو ځکه چې دا ریسنټ ډیټا ما سره لا فعلا نشته خو د دې سپټمبر منث پورې مونږه تقریبا 2,000 پورې اوپن هارت اینڈ کلوز هارت سرجریز کړي دي چې پکې د 400 نه زیات ماشومان هم دي. جی دا به تاسو سر خطر کې سره چې دا میډیکل ټرم دی اوپن هارت څه ته وي کلوز هارت څه ته وي د انجیوپلاسټي چې د سر کارډیالوجي ډپارټمنټ دی نو د کارډیالوجي په مد کې چې دی په دې هسپتال کې 12,000 نه زیات
داسې کسان دي چې ته سټنټونه پاس شوي دي د رګونه چینج شوي دي ټاوي چې موږ ذکر وکړو چې د اوس هغه رګ یا هغه والو چې کمی چې کوم به نه کولاوي د هغه هم بدلیدی شي نو هغه صرف په پی ای سی کې ممکنه ده او دا وخت موږ سره چې څونه هم ډاکټران دي ماشاءالله ډېر هایلی کوالیفاید او ایکسپیرینس دي د بهر هاسپټلز کې کار کړی دی دلته راغلي دي تاسو یو بل کوېسچن کړو چې فری دی که نه نو بالکل فری دی ځکه چې په دې هسپتال کې صحت کارت استعمالیږي او چې څومره هم سرجریز دي که د ماشومانو دي د لویو دي د ښځو سړو ټولو دي هغه په صحت کارت باندې بالکل مفت کیږي او د افغان وروڼه خویندې چې کوم دي هغې دپاره به دا وایم چونکې نور هسپتالونو کې دا یو ټرند نشته چې د هغې علاج به په هغه پیسو کیږي په کوم چې زموږ د پاکستانیانو کیږي هغې نه اکثر زیاتې پیسې اخلي خو په پی آی سی کې موږ افغان وروڼو خویندو ته عمده سهولت یې ښی دی چې د هغې خو صحت کارت نشته چونکې پیسې دي خو په هغه پیسو په کم پیسو باندې زما ستاسو یا د چا علاج هم کیږي که 2 لکه لږ پاکستاني کس علاج راورکړي نو اکه افغانیان هم همکمره پیسې ورکوي نه اضافي نشته مونږ سیم ټریټمنټ سیم طریقه سیم کوالټي هر څه هغه یو چې کوم پاکستانیانو ته اویلیبل دي هغه افغان وروڼو خویندو ته ډاکټر صاحب اوس به خبره کوو چې د تاسو د رګونو د بیمارۍ خبره خو چې زړه کې اکثر او په میکسیمم چې کم زیاتره مریضان راځي نو یې د رګونو مسله سیواله کنه په دې حواله باندې تاسو وضاحت هم کو خو دا راته وایي چې د دې نه علاوه چې دا کم د والونو بیماری ده نو دا خو هم د سټنټس هم مختلف حوالو سره د دې کیسونو راځي نو دې شره څومره ده جی ډېر ښکلی تپوس تاسو که ښایسته رحمان صاحب د رګونو بیماري خو ډېره کامن ده د والونو بیماري هم زمونږ په سیمه کې ډېره زیاته ده د هغې چې کوم د ټولو نه اهم رګ دی وال دی هغې ته مونږ مایټرل وال وایو او هغه په ګس سایډ د زړه په ګس سایډ باندې چې کوم لومړنی وال دی یعنی د زړه دنیا کې د داخلېدو چې کومه دروازه ده هغه دغه مین دی څنګه چې تاسو ویل چې د وتو یوه دروازه ده یو راننوتو دروازه ده نو دغه مایټرل وال هغې ته مونږ وایو او زمونږ په علاقه کې زمونږ علاقې نه مطلب جنوبي ایشیا شوه یعنی پاکستان شو دا ټول زمونږ چې کوم دا ملکونه دي د دې بنیادي وجه چې کوم دی هغې ته یو خاص ټکي وي رومیټک هارت ډیزیز ورته وي رومیټک هارت ډیزیز داسې وي په د انګریزی نوم دی پښتو کې به مونږ دا ووایو چې یو انفلمیشن ته اوس مونږ پښتو کې څه ویلی شو زخم لکه زخم په ماشوموالي باندې مرۍ خرابېږي زموږ د ماشومانو زیاتر او هغه په خپله باندې هغه مرۍ وخت په تیر شي دوایانو ډاکټر له په ټایم باندې ماشوم بونتلی شي هغه چې کوم جراثیم دا د مرۍ خرابېدل کی هغه چې کوم عام څنګه مرۍ خرابېږي او اواز کم شي د ماشوم او تبی شي وجود یې سور شي هغې جراثیم د وجود نه یو خاص کیمیکل وځي او هغه جوړونه غټ جوړونه او د زړه دقه وال متاثره کوي بیا دا ماشومه یا ماشوم چې کله خپل داسې 16 کالو عمر ته یا 13 کالو عمر ته یا 20 کالو عمر ته ورسي یا 9 کالو عمر کې یا سکول کې منډه ترړ وي رو د هغه ساه خرابېږي هغه ته رو ته بیا چې کله مونږ یو کو نو هغه بیماری هلته خپل کار پوره کړي نو دې مت کې لکه یو خو دا ما عرض کو چې بهر ملکونو کې زه چې د امریکې نه راغلم زما نور ملګري برطانیې نه راغلي دي څوک د کینیډا نه راغلي دي هلته به مونږ دا بیماریانې نه لیدلې د هغې وجه دا ده چې هلته خو مور او پلار د ماشومانو بر وخت فورا چې مرۍ هم خرابې شي زکام هم شي نو ډاکټر ته ښیي یقینا نو هغه ډاکټر چې کومه دی ذهن کې هم دا خبرې چې د دې زکام چې کوم ډېر ساده سیز ښکاري عام خلکو ته یا دا مرۍ خرابېدل عام ساده سیز دی د دې بر وخت چې کومه دی انټي بایوټک سره علاج وشي نو هغه بیکټیریا مړه شي چې کوم جراثیم دی هغه مړ شي او د هغې د وجود نه چې هغه کوم کیمیکل وځي او د زړه په دغه وال کینی او هغه وال کې پړسوب شروع کی پړسوب به ورته صحیح ټکي وایو که نه او یا د جوړونو ته لاړ شي جوړونو کې چې کومه دی پړسوب شروع کی هغه بیا وروسته ژوند کې د دی بیا اپریشنونه یې پی ټي ایم سی کولی بیا شل خبرې په هغې کې که نه نو یو وجه خو زمونږ په علاقه کې د والونو د بیمارۍ دغه یو وال دی ډېر زیات دی او د هغې بنیادي وجه بلکې واحد وجه همدغه ده بالکل صحیح واحد وجه صحیح ټیک شو دویم چې کوم وال مونږ وختي ذکر کوم هغه د زړه نه د وتو لاره باندې چې کومه دروازه ده نو هغه دروازې چې کوم وال دی هغه ډېر زیات کېږي زمونږ په علاقه کې هم بلکې بهر دنیا کې هم د هغې
یو وجه چې کومه ده همدغه ده چې دا کومه ما وړاندې د بل وال دپاره وویله، خو دې سره سره دا عمر سره تعلق ساتي. څومره چې د انسان عمر زیاتیږي، عمر چې کومه دی دا څنګه چې دوه دروازې داسې یو بل سره وي او داسې کولاویږي که نه، نو د دې دروازو یو بل سره چې کوم د ګوټونه دي دا یو بل سره چپکاو شي، لکه شریشو باندې یا الفی باندې چې کومه دی دا والونه یو بل سره چپکاو شي، داسې کولاو دروازې تنبې نه وي. صحیح ټیک شو. دا دې ځای کې ورو ورو چپکاوېدل شروع شي، دا دې ځای کې شنه یو نری ځای پکې پاتې شي، بیا په هغه نري ځای باندې وینه ځي، صحیح پوره کولاویږي نه داسې که نه جي. نو هغه عمر سره تعلق ساتي او چې څومره عمر زیاتیږي داسې کېږي قدرتي طور باندې. صحیح. نو د هغې څنګه چې وړاندې مونږ عرض کړه د هغې علاج مونږ چې ونه زړه شي نو د هرې بلا پیش پشي، د هرې بلا پیش پشي دا پښتو کې تاسو ډېر ښکلی متل ویلی. نو خیر اوس انشاءالله الحمدلله وخت سره سره نوې علاجونه راځي، د هغې هم څنګه چې وړاندې مونږ عرض کړه چې د دغې بیماری علاج هم بغیر د اپریشن نه ممکن نه، اوس مونږ هغه بغیر اپریشن نه کوو دلته، لږ ګران دی ځکه چې هغه وال چې کوم دی هغه یو غټ سټنټ دی، بیسیکلی یو غټ سټنټ دی، یو واړه سټنټونه په د زړه رګونو کې مونږ لګو او د دې نه چې کوم سټنټ غټ شي یو آرټیفیشل وال ورته مونږ وایو. نو هغه بیسیکلی د دې چې کوم بنیادي تیم دی یا د دې چې کوم بنیادي مونږ پښتو کې وي چې لکه اصلي سیز کوم سیز دی نو هغه هم سټنټ دی خو غټ سایز دی، هغه هم په هغې کې مونږ کولو کو چې هغه کوم ځایونه لکه یو بل سره ټچ شوي دي نه کولو شي. کار هم د قدرتي په شان دی کوي، بالکل د قدرتي په شان دی کوي، بلکې مریض ډېر ښه شي. صحیح. نو دا وجې دي زمونږ د والونو بالکل ټیک ده. ډاکټر صاحب د ماشومانو والا چې کوم خبره وشوه که نه جی نو دې متعلق هم راته د دې ماشومانو چې کوم بیماریانې راځي هغه بالکل بای برث چې کله ماشوم څنګه وشي لومړنۍ ګنټه کې د ځینې بیماریانو د زړه پته ولګي یا د الا ماشوم د مور په خېټه کې وي حمل باندې وي او هغه ټایم کې پته لګي، خو هغې دپاره لا فلحال زمونږ ملک هغه شانتې اکوپډ نه دی یا ایډوانس نه دی څنګه چې نورو ځایونو کې دي. بهر ملکونو کې چې کله ماشوم لکه امید زنانه ته شروع شي نو په هره میاشت باندې د هغې سپیشل الټراساونډ کېږي، هره میاشت دوه چې کومه دی هغه ګوري چې چېرته ماشوم ته داسې بیماري خو نشته چې د هغې نه مخکې مخنیوي وشي مختلف طریقو سره که نه. او مطلب اوس خو امریکا کې یو داسې عجیبه علاج وشو د ماشوم د زړه چې د ماشوم د مور په خېټه کې و او د هغه د زړه د والونو علاج هلته وشو د پیدا کېدو نه مخکې. صحیح. حمل دوران کې هغه خو لکه ډېر هغه خبره ده، خو دلته چې کوم دی زمونږ څنګه چې رفت صاحب دا خبره وکړله چې د دې وجوهات څه دي د ماشومانو د زړونو د والونو، نو یو خو ټیک شوله لکه مطلب مونږ وایو چې موروثي ضروري نه ده چې لکه کزن میریج د وجې نه دی وي. د موروثي مطلب دا دی چې د انسان د هر یو عضو که هغه غوږ دی که هغه سترګه ده که هغه پوزه ده که هغه لاس دی که هغه زړه دی، د دې دپاره د انسان په ډي ان اے کې چې کومه دی یو کوډ جوړ وي. دا به اوس لکه مونږ داسې خبرو کوو چې عام خلکو په ذهن کې نه او چې کوم زمونږ تعلیم یافته وروڼه خویندې دي هغه اوري هغه کوډ چې که هغه کوډ کې معمولي لکه هغه کوډ کې مثال په طور باندې د زړه دپاره یا د زړه د یو وال دپاره یا د زړه د یو دیوال دپاره یا د ننې پردې دپاره یو کوډ دی، هغه کوډ کې دی 1 2 3 4. که دې حمل دوران کې د دې دو په ځای باندې 3 شو او دا 3 2 ته واوښته نو هلته چې کومه دی د زړه پرده بیا هغه شانتې نه جوړېږي. صحیح. تاسو رسېدی او جی اوس سوال دا پیدا کیږي چې دا دو ولې 3 ته لاړل او دا 3 ولې دلته راغی، نو د هغې باندې به لږ خبرو وکړو. صحیح. هغه ډېر اسان سیز دی. بنیادي سیز په پریګننسي کې یا په حمل دوران کې صفایي ده چې کله زنانه خپل ځان صفا ساتي، جراثیمونه تشو امتیازو ځای کې انفیکشنونه شي که نه یا مطلب دا چې خوراک ټیک ټیک کوي نو غالب ګمان دا دی چې ډېر څیزونه په هغې کې هم کور شي. صحیح. ها پریګننسي دوران کې سټرس چې کوم دی لکه دباو ذهني دباو زمونږ اکثر خویندې یا زمونږ چې کوم نور قوم بچي دي د حمل دوران کې هغوی باندې هماغه عمره ډیمانډ دي، د هغوی نه هماغه شانې توقعات دي څنګه چې د حمل نه بهر د هغوی لایف وي. نو زمونږ درخواست به دی چې ګوره قرآن حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې هم دي چې کله زنانه د امید نشي نو د هغې سټیټس بدل شي. بالکل صحیح. یعنی مطلب دا دی چې هغه وخت ورته ریلیف ورکول پکار دی، آرام ذهني خوراک صحیح ټایم په ټایم باندې. اوس لکه دی کې مثال په طور باندې اگر چې د زړه سره تعلق نه دی خو ځینې ماشومان پیدا شي د هغوی د ملا تیر کې سوري څنګه چې د زړه بردو کې سوري که نه د ملا تیر کې سوري نو د هغې اسان
حال دی چې زنانو کې یو وایټامین دی هغه ته فولیک ایسډ وایي. صحیح. فولیک ایسډ کمی د پریګننسي نه یو میاشت مخکې یا پریګننسي په لومړنیو ورځو کې د هغې ګولۍ ملاویږي. ما په خیال چې په 100 روپۍ باندې د 13 ورځو ګولۍ ملاویږي. یقینا او دا ځکه ورته بار بار لیکي مو اکثر اوقات. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب خبرې خو ډیره خوند کوي او مونږ وایو چې معلوماتي خبرې په دې وجه مونږ کال زمو نه غسته ځکه چې ما چې زیات معلومات خلکو ته ورسېږي. فت تاسو هم ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو را لې خپل هم قیمتي وخت هم راکو. نن مونږ د زړونو د صحت د غورز ډیره په بهترینه توګه ومانځله چې مونږ ګڼ شمیر خلکو ته د ریډیو په ذریعہ او د فیسبوک په ذریعہ باندې اویرنس ورکو. تل خاطر بادو بریالي اوسئ.